اوس محمد رسول الله په کومه طریقه باندې و اول اسمان ته ختلی په دې کې مختلف روایات. یو روایت دا دی چې محمد رسول الله سره ټولې ملائکه ملګري سولې، محمد رسول الله و اول اسمان ته وخت. دویم روایت دا دی چې محمد رسول الله تعالی اسمانه څخه یو جنه راکښته سوله، هغه یو داسې ښایسته جنه وه او هغه جنه ده د الله رسول فرمایي چې په هغې جنې باندې د هر مؤمن روح و اسمان ته خیږي. محمد رسول الله په دغه جنه باندې معراج و جنې ته وایي. دغه د معراج واقعه سې موږ کوو، په دې خاطر باندې و دې ته معراج وایي. معراج د جنې نوم دی، محمد رسول الله په جنه باندې و اسمان ته وخته. لیکن دریم روایت هغه ښه خوندور روایت هم دی، هغه د ټولو روایاتو سره برابر روایت دی چې محمد رسول الله بیرته پر هغه براق باندې پر هغه خپل سپاري باندې کښېنستی، په دغه جنه باندې وختی. په دې کې بیا د محمد رسول الله ډېر اعزاز دی. ګوره جنه هم هغه جنه ده، ملائکه هم ورسره دي، پر هغه براق باندې محمد رسول الله و اول اسمان ته ورسېد. چې کله اول اسمان ته ورسېدی، جبرائیل علیه السلام دروازه ورته خلاصه. هغه ملکه چې پر اول اسمان پر دروازه باندې ولاړه ده، هغه جبرائیل ته وایي چې ملګری څوک در سره دی؟ جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي چې دا محمد رسول الله دی. په بعضو روایاتو کې راځي چې دا خاتم النبیین دی، چې پر ده باندې د نبوت سلسله ختمه سوې ده. هغه ملکه ورته په جواب کې ورته فرمایي چې دا هغه شخص دی چې الله تعالی و ځان ته رابللی دی. جبرائیل ورته وایي او دا هغه کس دی چې نن یې الله تعالی ملاقات کوي، نن الله تعالی په خپله خبرې ورسره کوي. نو هغه ملک اجازه ورکړه، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و اول اسمان ته راغلی. چې کله اول اسمان ته راورسېدی، آدم علیه السلام ولاړ دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل فرمایي چې دغه ستا پلار دی، آدم علیه السلام دی، دته سلام وکړه. محمد رسول الله و آدم علیه السلام ته سلام وکړو، آدم جواب ورکړو. تر جواب وروسته آدم علیه السلام ورته فرمایي چې مرحبا یا ابن صالح، زه تا ته ښه راغلاس وایم ای زما زویه او د الله تعالی نبی. آدم علیه السلام سره ملاقات وشو. آدم علیه السلام په څنګ کې محمد رسول الله دوه قسمه انسانان ویني. آدم علیه السلام چې کله راسته طرف ته وګوري خوشحاله سي، او چې کله چپه طرف ته وګوري بیا خوابدی سي. محمد رسول الله له جبرائیل څخه پوښتنه کوي چې دا څنګه کیفیت دی؟ جبرائیل ورته فرمایي چې د آدم علیه السلام په شي طرف کې چې کوم کسان دي هغه جنتیان دي، هغه ته اصحاب الیمین ویل کېږي. د شي طرف انسانان هغه د امتیان دي، هغه د بچیان دي چې الله تعالی جنت ورکړی دی. نو چې دی کله و هغو بچیانو ته وګوري چې جنتیان دي خوشحاله سي. لیکن په چپه طرف کې چې کوم امتیان دي، کوم بچیان د دي، کومه اولاده یې ده، هغه دوزخیان دي. نو چې هغو ته وګوري د ده خوا بده سي. نو محمد رسول الله په اول اسمان کې له آدم علیه السلام سره ملاقات وکړو. داسې د آدم علیه السلام ډېره اولاده یې ولیدله.